أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. میټریسز شروع دي او په میټریسز کې نن کلاس چې کوم دی هغه ایکسرسایز 1.3 کې کوېسچن نمبر 1 دی. کوېسچن نمبر 1 په بورډ باندې لیکل شوی. په کوېسچن نمبر 1 کې څه وایي؟ په هغې کې وایي let A and B be 2 by 3 matrices and C and D be 2 square matrices. Which of the following matrix operation are defined? موږ له matrix operations راکړي 1 2 3 4 4 operations یې راکړي. سو کې وګورئ چې د کم operation defined دی، کم operation possible دی. For those which are defined په کم باندې چې operation defined کیږي هغه کې give the dimension of the resulting matrix. دغه چې کوم resulting matrix راځي دغه dimension هم ورکړي. دا دوه تاسو نه کړی. سو کې وګورئ چې دا operation possible دی او کنه دی. او دویم د دې operation چې کوم resulting matrix راشي هغه وګورئ چې دغه به order سره راځي. To determine whether a matrix operation is defined, we compare the order of the matrices. Matrix addition and subtraction are possible only when the matrices have the same number of rows and columns. If the order of the matrices are different, the operation is not defined. The order of the resulting matrix remains the same as the order of the matrices being added or subtracted. په پښتو کې مطلب دا شو چې دوه matrices دغه operation با الګ ډیفاین کیږي، الګ به پاسبل وي، الګ به ممکن وي کله چې د دواړو میټریسز نمبر اف روز او نمبر اف کالمز بر مطلب order یې د سیم چې د دواړو order یو شانتي وي نو دغه اپریشن پاسبل دی، یعنی ایډیشن یا سبټریکشن دغه پاسبل دی، هغه ډیفاین دی. ٹھیک شو. او کو فرض کو د دې order بدل راغی که د میټرکس یو میټرکس او بل میټرکس اپریشن کې او دغه order یو شان نه نو د اپریشن به صحیح اب پاسبل نه وي، هغه نه ډیفاین کیږي. نو order پکې چې کوم نو کتل دي او ریزلټینګ میټرکس به صحیح ریزلټینګ میټرکس به هم اکا order کې راځي چې کم د دې دوه میټرکس چې کم تا اډ کول یا سبټریکټ کول دي د دغه میټرکس چې کم order وکنه هغه به یو شان نه کنه نو هغه order کې به د ریزلټینګ میټرکس هم راځي. په دې کې تاسو دا کړی چې A او B دوه میټریسز دي او C D میټریسز دي. د A B میټرکس order یو شان دی هغه 2 by 3. د C او D میټریکس order چې دی هغه یو شان دی هغه سکوائر میټرکس دی. نو په دې کې قتل دی په دې اپریشنز کې ګوره که فرض کو د A او د B اپریشن کول وي نو د A او د B اپریشن بکیږي هغه به پاسبل وي، هغه به ډیفاین وي ځکه چې دې دواړو order یو شان دي. او که فرض کو د A سره یا د C او یا د D اپریشن راغی نو هغه به پاسبل نه وي، هغه ډیفاین کیږي نه. او که فرض کو د C او د D یو بل سره اپریشن راغی نو هغه به ډیفاین کیږي ځکه چې د C او د D order یو شان دي، دغه نمبر اف روز او کالم یو شان دي، هغه سکوائر میټریسز دي. نو تاسو دې کې وګورئ د اپریشن کې چې کله پکې A او B اپریشن دا پاسبل نو ګوره د A B پاسبل دی، B D پاسبل نه ځکه چې د B order چې دی هغه 2 by 3 دی او د D order چې دی هغه سکوائر میټرکس دی. نو په یعنی دا ریکټانګولر میټرکس دی او سکوائر میټرکس د اپریشن پاسبل نه دی، د دې A او د C اپریشن دام پاسبل نه دی ځکه چې د C order سکوائر میټرکس دی او د A order چې دی هغه ریکټانګولر میټرکس دی 2 by 3 دی او C او D دا اپریشن دی، دا اپریشن هم پاسبل دی. نو په دې کې دا ډیفاین انسر ورته هم داسې ولیکئ چې کې A جمع دا کتل دي چې دا اپریشن پاسبل دی، دا اپریشن ډیفاین دی کنه. تاسو به وایئ چې A and B have the same order. No, so as A and B have the same order, so the operation means such a operation because such a addition is defined. Operation په دې وجه باندې دا operation یعنی دا addition defined کیږي ځکه چې دی order the same دی. ٹھیک شو. او د دنا سویا which are dimension of the resulting matter or those the dimension of the resulting matrix
د دې دوه چې کوم ریزلټینګ میټرکس دی دغه ډایمنشن به صحیح هغه به د سیم is matrix A and matrix B, which is that is surah 2/3. The resulting matrix order چې کوم دی dimension به 2/3 راځي هغه څه راځي چې کوم د A او B دی نو دې لپاره انو جواب داسې شو چې A and B have the same order, so as A and B have the same order, so the operation addition is defined. Or the dimension of the resulting matrix is the same as the matrix A and B, that is 2/3. Dimension by 2/3 राशि. دویم د پاره هم دک څه پدې کې پټینګ وکي B and D سره تاسو وایئ چې as B and D have different order. یعنی دغه order یو شان دی نه دی نو څه چل به وکي so the operation is not defined. نو دا operation نه define کیږي ځکه چې د B او د D order بدل لې او د dimension جواب already نه راځي چې هغه د possible نه دی او question number 3 کې به هم د کسو کې چې A او C د دې operation نه کیږي ځکه چې د دې order بدل لې او resulting هم نه راځي د دې question لپاره هم دا ولیکي چې سبیا چې وبلیکي چې C and D have the same order, so the operation is defined. The dimension of the resulting matrix is same as the matrix C and D. The C and D पे शांति बदला order राजी और order से square matrix से बस square matrix पे order राजी दारे दे question जवाब सही